الرحيم. والنهي عن الأفعال الحسية يقع على القسم الأول، والنهي عن الأفعال الشرعية يقع على القسم الأخير. وقال الشافعي رحمه الله في البابين إنه ينصرف إلى القسم الأول إلا بدليل وليس الأكبر غري. تدریم باسته د نهي د فصلنا د نهي په فصل کې بحث اول موږ د نهي تعریف کړي او لغت کې معنی ته ویل کیږي او په اصطلاح کې قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء لا تفعل. او سره دام ویلو چې نهي په دې شلو اقسامو کې د قسم اول یعنی د خاص نه ده، ځکه لفظ خاص ته معنی پوری چې تحریم دی او معنا د تحریم خاص ده نه پوری چې لا تفعل صيغه ده. او خلک دا سموي د تقسیمات 40 په تقسیم اول کې د قسم اول نه ده، یو مطلب یې شو. دویم باس د نه د بار څلور اقسام او موږ دغه احکام هم ویلو. اول نمبر قبیح لعینه وضعی چې قبح په ذات کې وي او داسې قبح وي چې عقل ادراک کولای شي. دویم نمبر قبیح لعینه شرعی چې قبح په ذات کې وي او داسې قبح وي چې ادراک عقل نه بلکې شرع کوي. د دوړو په شریک یو حکم چې دا به اصلا غیر مشروع وي، هیڅ قسم حکم به شرعي نشي مرتب کېدلی، ذاتن او وصفن بغیر مشروع وي. دا دویم تعبیر دی. موږ بيو کې به کې دا کسی کو کنه وای دا باطل دی او دا فاسد دی، تعریفونه چې کوي دا به کې باطل معنا ذاتن او وصفن بغیر مشروع وي، هیڅ قسم حکم شرعي به نشي مرتب کېدلی. به په نهي چې دا منهیان هو قبیح لغیره دې به خپل دوه قسم دي. د قبیح لغیره قسمي به دوه قسم دي. اول نمبر قبیح لغیره مجاورتن او دیو نمبر د قبیح لغیره وصفن. قبیح لغیره مجاورتن تعریف سره هغه نهي دا یا هغه منهی نه هو ته ویل کیږي چې بذات کې قبح نه وي، قبح کې د غیر د وجه راغلی وي او دا غیر چې دا وصف لازم نه بلکې وصف مجاور وي. کله دغه فعل منهیان هو سر مرګري کی او کله ته جدا کیږي. دې حکم څو دې حکم هم ویلو چې دا ذاتن مشروع وي او وصفن با ذاتن به مشروع وي او وصفن به کې کراهت وي، یعنی احکام مشروعه به کې مرتب کېدل شي ځکه ذاتن مشروع ده. دویم قسم یې څو قبیل غیره وصفن چې قبح په ذات کې نه وي، قبح کې د غیر د وجه راغلی وي، خدا غیر وصف لازم وي د فعل منهیان هو سره. حکم دا او چې ذاتن به مشروع وي او وصفن به کې فساد راغلی وي، فساد او په دې معنی به د ذاتن مشروعیت د وجه نه احکام مرتب کېدل شي، خود وصف فساد د وجه نه به کې حکم دای چې واپس ختم کړي. تاسو به خبره پیږي. وصف النهي عن الافعال الحسيه دریم بس لغوه کې دی مونږ. افعال په دوه قسم دي ولله ذکر، یو ته ویل کېږي افعال حسیه، یو ته ویل کېږي افعال شرعیه. نو سبق دار کنه. اول نمبر د افعال تقسیم کو. افعال په دوه قسمه، افعال حسیه، افعال شرعیه. توجه، افعال حسیه هم دوه تعریف دي، د افعال شرعیه هم دوه تعریف دي. اول افعال حسیه چاته ویل کېږي هغه افعال ته چې هغه په حواس معلومیږي، بستر ګمان اخکاری یا بغوګونه اوریدل شي یا بلاس وی بلاسي پته لګي یا بوی محسوسيږي نو تاسو پوهیږئ. نو افعال حسیه چاته وي چې داغي ادراک په حواس باندې کیږي، لکه یو سړی قتل کوي نو ښکاری کنه ښکاری، یو سړی بل تکنزلی کوي اوریدل شي کنه. نو افعال حسیه ته ویل کیږي چې په حواس باندې معلومیږي. د په مقابله کې افعال شرعیه دي، دا چاته ویل کیږي چې د دې ادراک په حواس نه کیږي. راسي به دې خبره مانی لکه جایز او ناجایز، شرعاً چې کوم جایز او ناجایز خپل مثالونه را روان دي. دویم تعریفي د هر یو افعال حسیه چاته ویل کیږي چې قبل ورود الشرع په کوم حالت کې او بعد ورود الشرع په ما حالت کې به الفاظ دیگر. افعال حسیه چاته ویل کیږي چې د ورود الشرع د وجنب کې څه تغییر را نشي، څنګه چې مخ کې وقع شان وسمي. دې ته څه افعال لکه مثال زنا مخکم بدوا
ورود شر نه پس هم بد ده قبح بکیده قتل چې مخکم جرم بعد ورود شرم جرم دی تغییر به نه راوسته دې مقابله کې افعال شرعیه دي چې مخکې د ورود شرع نه یو شانو او بعد ورود شرع کې تغییر رااله لکه منز صلات چې د ورود شرع نه مخکې دعا ته ویل کېدلو او ورود شرع نه بس د صلات معنی بدل شوه ارکان مخصوصه ته ویل کېږي نیت به پکې وي طهارت به ول شرط وي د حیض د نفاس نه ایمان پکې شرط دی دا خو په صوم کې ادم دغه شان صوم دی ښا مخکې صرف بندیز ته ویل کېدلو صرف بندیز ته تاسو دا کنه او د ورود شرع نه بس د پښمنی نه واخله تر مغسنه پورې درې شي نزان منی کول او نیت به بکی وی طهارت ول د حیض او د نفاس نه شرط ده دغه شان صلات دعا ته ویل کېدل نو بعد ورود شرع نفس پکې معنی بدل شولې یا خو ارکان مخصوصو ته ویل کېږي چې قیام پکې قرات پکې رکوع پکې سجده پکې طهارت ول شرع د حدث نه د خبث نه ستر عورت پکې استقبال قبله وغیرہ نو تغییر پکې را لکرانه له بهرحال افعال په څو قسمه دي دوا افعال حسیه افعال شرعیه افعال حسیه چې په حواس معلومیږي افعال حسیه چې د ورود شرع نه پس پکې تغییر را نشي افعال شرعیه چې په حواس نه معلومیږي افعال شرعیه چې د ورود شرع نه پس پکې تغییر راغلی وي دا زده شو به اوس په دې کې اختلاف دی چې د افعال شرعیه او د افعال حسیه او تعلق د قبیل عینه سره ده که قبیل غیره سره ده ویږي په دې معنی ازمن احناف وایي مليشي ازمن د احناف راي دا چې افعال شرعیه چې دي که شرع قرینه نه و موجوده نو دې تعلق به د قبیل غیره وصفا سره وي کله چې افعال شرعیه وي باغی باندې نه راشي نه داسې ور سره وي په افعال شرعیه باندې چې نه وارد شي ان د دې افعال او تعلق به د حناف په نسبانه د قبیل غیره وصفا سره وي او کله افعال حسیه نه راشي دې تعلق به د قبیل عینه د قبیل عینه سره وي تاسو کوئی حناف خو شرط دار چې قرینه نه موجوده کچره قرینه موجوده وا افعال شرعیه به هم تعلق د چا سره کېدل شي د قبیل عینه سره کېدل شي ور به وردا حناف په نسبانه افعال شرعیه نه چې نه راشي تعلق به د چا سره د قبیل لغیره وصفا سره خدا چې د اعلی چې قرینه نه موجود کچره قرینه موجوده وا نو افعال شرعیه به وي به هم تعلق د چا سره جوړیږي د قبیل عینه سره همدغه شان قبیل عینه افعال حسیه چې دي په دې باندې نه راشي حناف به دې تعلق به چا سره د قبیل عینه سره خدا له چې قرینه نه موجود کچره قرینه په دې خبره موجوده وا چې افعال شرعیه نه دي شي افعال شرعیه نه ګرځي قبیل غیره نه دي شي به د قبیل غیره نه ګرځي کا لکه په حالت هیڅ کې وته کول چې دي کې خیل وي د افعال حسیه دي که په حواس باندې معلومیږي او عقل ادراک کوي کې خیل وي کې نه کوي خو به هم نو پکار د چې د قبیل عینین او ګرځيږي دین نه راغلي د فاتذ النساء فی المحیض په حالت د هیڅ کې وته کول دا د افعال حسیه دي افعال حسیه نه به راغلي فاتذ النساء فی المحیض پکار دا و چا نه وي قبیل عینین وي کنه خو قرینه به موجوده چې د قبیل غیره نشي ولی الله ورسره فرمای قل هو اذن پته ولګیدل چې دا قبح پکې چا د وجه راغلی دا اذن د وجه راغلی دا د چا نشو د قبیل غیره نشو مرحله انا فرای معلومه شو شوابه بنظمانی افعال ک شرعیه وی او ک افعال حسیه وی به هر حالي تعلق د چا سره دی د قبیح لعینه سره ها ک قرینه موجوده وا ک شرعیه وی او ک حسیه وی د قبیل غیرینه به ګرځیدل شي ک په دې خبره قرینه و چې د قبیل غیرینه دي وای شورې لکه د حیض والی مثال له د شوافیو بنظمانی افعال ک شرعیه وی او ک حسیه وی تعلق او نه به وارد شي تعلق به د چا سره وي د قبیح سمانا اصلا بباطل وی اصلا
اصلا بغیر مشروع یو قسم حکم به نشي مرتب کېدل ها کچره قرینه موجوده و بده خبره چې د قبیل غیری نشي نبی قبیل غیری نه ګرځیدل شي لکه په حالت د هیڅ کې وتی کول پدې نه وارد ده افعال هیڅیو نه دي قل هو اذن د وجنه بکی قرینه ده چې لکه دغه چې د قبحه غیر د وجنه راغلي قبیل غیری نه دي لہذا په احکام مرتب کې دي شي په خبره پوه شو وګورئ لکشان ها د شوافی او دلیل مبارک شوافی او د بار دلیل سره مصنف پر بیان کړی دی دلیل د شوافی او د مولسم چې نهي چې د نهي حقیقت لغوي د نهي چې د هغه کف النفس عن الفعل له حقیقت لغوي د نهي سره نفس من کول د فعل نه خو حقیقت شرعیه د نهي سره چې په کوم شي باندې نهي وارد شي دغه شی به تقاضا د قبح کوي د حقیقت شرعیه ده ځکه الله پاک حکیم دی محکم ویلو کنه حکیم ذات چې دی شي نه منه کوي کې بخامخه قبح وي حقیقت لغویه د نهي کف النفس عن الفعل له خدای له اعتبار نه حقیقت لغویه له حقیقت شرعیه له اعتبار حقیقت شرعیه څه ده چې په کوم شي نهي وارد شي دغه منهیان هو چې دا به تقاضا د چا کوي د قبح لنډه دا لنډه خلاصه دا چې حقیقت شرعا نهي چې دا نهي دا د قبح تقاضا کوي او قبح کی اصل قبح کوم یو د قبیل عینه دا لہذا قبیل عینه به ګرځو امدا خبر امر کې د حنافت وي تاسو امر کې امدا قشان وي چې حقیقت لغوی د نهي د امر څوک دی طلب الفعل له خو غنه د مراد او حقیقت شرعیه د امر څوک دی هغه چې کوم شی باندې امر وشي مامور به به تقاضا د حسن کوي به الفاظ دیگر پلندو معنی حقیقت شرعیه د امر د به تقاضا د چا کوي حسن حسن به کیوي او چې کله مطلق ذکر شي مامور به وي قرینه به نه موجود تاسو حناف په لوي د دې تعلق به د چا سره د امر مامور به حسن لعینی سره وي چې کله مطلقاً مامور به راشي او حسن به کیوي تاسو وي د چا سره به تعلق امام حسن لعینی سره من به ان شاء الله دا یو ښه دغه شان چې نه هم راشي شوافی وي مطلقاً وي قرینه به نه موجوده تعلق به د کمی غټ نه سره غټ قبح سره جګه قبیل عینه قبیل عینی را په ورسېدل وګورئ لکشان والنهي عن الافعال الحسيه نهي د افعال حسيه نه يقوال القسم الاول دا واقعي کې په قسم اول معنی دا واقعي کې د قسم اول نه یعنی دا به د قبیل عینه نه وي احناف رایدا والنهي عن الافعال الشرعيه او نهي د افعال شرعيه نه يقوال القسم الاخير دا واقعي کې د قسم اخیر نه یعنی د قبیل لغیره وصفا لاندې وتلیکلي وقال الشافعي رحمه الله في البابين امام شافعي سے بدواړو بابونو کې وای یعنی کفال حسیه وی او کفال شرعیه وی څه وای انه ينصرف انصراف بکیږي دغه نهي الى القسم الاول چاته بکیږي قسم اول قبیح لعینه دا الا بدلیل ها که دلیل پیدا شي په دې خبره چې دا د لغیره نه دی بس به صحیح د لغیره نه تبع اړو لکه ما ته مثال ویلو په حالت د هیڅ کې وته کول امام شافعي سے منی چې د چانه دا قبیل غیره نه دا ولی قرینه به موجوده لقل هو اذن لان النهي نهي چې دا امام شافعي سے دلیل فی اقتضاء القبح حقیقتا په قبح په تقاضا کې د حقیقت شرعیه ده کل امر لکه څنګه چې امر فی اقتضاء الحسن په اقتضاء د حسن کې حقیقت شرعیه او امر چې په کله مطلق ذکر شو قرینه بنه و تاسو برچانه ګرځولو د حسن لعینه نه نو د کوم شي نه چې نه راشي مطلقاً قرینه نه او هم د چانه ګرځي د قبیل عین وينصرف ناوړي با مطلقه مطلق د نهي الى الكامل منه هغه کامل نهي ته هغه کامل د نهي نه چې هغه ته وړي لکه امر با مکمل مامور به ته وړي دلو حسن لعینه ته ولا يلزم الظهار برابر موږ مذهب اعتراض کو جواب یې کوو تاسو لږ برابر توجه په شوافی باندې اعتراض دی مصنف دغه واپس جواب کوي اعتراض په شوافی او د شوافی او تاسو وی چې نه د افعال شرعیه او نراشی او کله افعال حسیه او نراشی تعلق به د چا سره قبیل عینی سره د قبیل عینی خو حکم دار چې دا به اصلا غیر مشروع وي هیڅ قسم حکم شرعي به بنا مرتب کیږي دا مطلب دی کنه ظهار لراشی
زهار هم ممنوع شه ده ولی الله په کوئی منکرم من القول وزورا زهار پیجن یو سره خپل خزي دوی تزما د مور پشان وی تزما د خور پشانی زهار تعریف دار خپل خزي ته تشبیه د خپل خزي تشبیه ور کول د داسي زنانه سره د کل بدن سره یا بعضی بدن سره چې تعبیر دي د کل نکیږي داسي زنانه چې همیشه د بار بری سلیمانه حرام وي دې ته ویل کیږي زهار توجه ده کنه نو زهار چې دا ممنوع دی ولی ممنوع دی منکر من القول وزور وتعالى بقوله دا دروغ دي خزي دوی تزما د مور پشانی برحال زهار ممنوع دی کنه دی امام شافعی سے ویا بالکل دی او نه تراغلی کنه دا او تراغلی دا نه تعلق استا بنظمانه چا د کوم نه جوړیدل پکاري ته خو چی افعال شرعیه وي او حسیوي او نه به وارد شي د چا سره تعلق وي قبیل عینی سره نه پکار دار چې دا د قبیل عینی نه وي او یو قسم حکم په نه مرتب کېدل سره د دینه په زیار خو حکم شرعي مرتب کیږي کنه کفاره به راضی کنه راضی کفاره خو حکم شرعي دی ویګه په دې معنی زیار کې حکم دار کې چې سړي خځه د ویلي څلو مشل بوري باندې نږدې کېګما کڅلور مشل کې دن ور نږدې شو خځه دا کفاره په لازم مشوره خبرونه مولا کفاره ویلي ودرې قسمه کفاره وا دا څه ده کنه اګه څلور مشل نه تیر شو نږدې نشو په طلاق باین باندې طلاقيږي برحال کفاره به راضي کنه به راضي نه کفاره خو حکم شرعي دی دا به مرتب شو او ته د قبیل عینه نه ګرځي او قبیل عینه خو اصلا باطل وی یو هیڅ قسم حکم به نه مرتب کیږي ګوره به وری تاسو شوافی وی چې نه په افعال شرعیه وارد شي او کفال حسیه معنی وی تعلق د قبیل عینه سره قبیل عینه معنی خو هیڅ قسم حکم شرعي نه مرتب کیږي زهار خو هم دار افعال حسیه نه ده او نه به وارد شوی دا څه ده کنه نه بکار خدا وا افعال شریعه نه دي او نه به وارد شوی دا پکار دا اذا چانه وګرځيږي قبيله تستا استاد راي موافق نه قبيله عينه نه وګرځيږي چې قبيله عينه نه وګرځیدلو به پکار دا و چې هیڅ قسم حکم به نه مرتب کېدل سره د دین حکم به مرتب کیږي شریع حکم هغه سره کفاره ده او سوال پوهه شولې دا اعتراض پچا مانیو امام شافعي سے مسند د جواب کوي ګوره امام شافعي سے خبره که صحیح ده او که غلط راغی سبب ګور خدای اعتراض ټیک نه ده ځکه زمونږه توجه زمون بحث په هغه افعالو کې دی په کوم افعالو چې نهي وارد شي او قبل النهي مشروع وي زمون بحث په کوم افعالو کې دی چې نهي به وارد شوی وي نهي به وارد شوی وي خو قبل النهي هغه افعال څه وي مشروع وي څه معنا یعنی اسباب مشروع وي خبره سبب تر واړو یا اسانه بوي زمونږه بیان په هغه افعالو کې دی چې داغي اسباب مشروع وي بس خبره ختم یو کوم حکم به مرتب کیږي هغه حکم مشروع وي بل دوا وای نه شولې زمونږ باس په کوم افعالو کې دی چې اسباب دغه افعالو مشروع وي یو او کوم حکم به مرتب کیږي هغه شرعاً مطلوب وي الفاظ بدل کړي هغه شرعاً څه وي یریږي خو باندې کنه اسباب مشروع وي حکم به کوم مرتب کیږي شرعاً مطلوب وي زمونږ هغه مراد دی او به په نه راشي نو سوال دی چې کوم سبب مشروع دی حکم شرعاً مطلوب دی او نه پراله ایا دا سبب به سبب پاتې وي اوس بم سبب وي هغه حکم به وسم مشروع وي امام شافعي سے وایي نه دا سبب مشروع پاتې کیږي او نه حکم مطلوب پاتې کیږي مونږ وینا سبب وسم مشروع دی وینا شولې به زمون بیان جواب ته ور کوي اما خبره پوره کړل نه ده زمون بیان پاغه افعال کې دي چې داغي اسباب څه وي شرعاً مطلوب دا خبر ز بار زګه کومه چې جوړیږي نه به خطر سوچ دانې زده کړي هغه اسبابو کې چې هغه افعال کې چې داغي اسباب شرعاً مطلوب او کوم حکم مرتب کیږي هغه شرعاً هغه اسبابو کې چې اسباب مشروع وي کوم حکم به مرتب کیږي هغه حکم شرعاً مطلوب وي به بنا راشي نو آیا دغه سبب وسم مشروع دی دغه حکم وسم مطلوب دی کنه نه دی موږ حناف وي سبب وسم مشروع دی شوافی وي نه دی مشروع پاتې شو خبره د زهار د دین سره دی نه
ولی زهار سبب چې کوم دی د زهار سبب هغه مشروع نه دی من به کوم اسبابو کې لګي چې هغه اسباب اصلا مشروع وي د زهار سبب د سره مشروع دی نه زهار کول د سره مشروع دی نه او کوم ولی مشروع نه دی ځکه منکر من القول له او دې باندې کوم حکم مرتب کیږي کفاره دا شرعا مطلوب هم نه ده کفاره خو عبادت نه دی خو زجر دی کفاره خو توجه دې خبر ته وکړي کفاره خو یو داسې شی دی چې دا د دې لپاره مشروع شوی دا چې دې اسبابونه خلق ځان بچ کی کفاره چې دا زواجرونه ده دا دې لپاره مشروع شوی چې خلق دې اسبابونه ځان بچ کی اسباب نه کوي وای بیربانی کفاره راځي کفاره درمانی په زهار کې ولی راځي چې سبب نه ځان بچ کی زهار ونه کیږي او قانون دار ملي سي تاسو دې قاعده ته وکړي کوم حکم چې داسي چې هغه د زواجر نه هغه مقصد دی چې دې سبب ټیک نه دی د دې لپاره نازل شوی دی چې سبب نه ځان بچ کی نو دینه معلومه شول چې زهار چې کوم دی دا سبب مشروع نه دی دو طریقو سره معلومه کړل زهار سبب مشروع نه دی یو منکر من القول وزور دی دویمه طریقې چې کتاب ول ذکر کړی دا چې دې لپاره کوم حکم دی کفاره ده او کفاره چې هر شانې زواجر نه مقصد دا غوته قاعده ولته غدای چې دا کفاره ذکر چې سبب نه سره ځان منی کی سبب یې کی قبح ده کلم ده کنم ده نو سبب مشروع شو ازمن خبر بچا کې لګیدا چې سبب ولا مشروع وي زهار اعتراض په سره کوم پدن لګي بوې شوی کنه سوال هم ولا بار ویلو په جواب ورسېدلې وګوره لکشن ولا يلزم الزهار او اعتراض د زهار نه لازميږي ولي لان كلام منازم زکه کلام چیرې په حکم په یو حکم دی مطلوب چاغه حکم شرعا مطلوب وي او کفاره چې شرعا مطلوب نه ده راځه ولا تعلق او دغه حکم تعلق وي بسبب مشروع د یو مشروع سبب سره یعنی سبب هم څوي مشروع وي سوچ مشته خبره ده او د زیار سبب هم مشروع نه ده یو تعلق لري او سبب سره وي دا سبب مشروع له چې دغه حکم د بار مشروع وي نو سوال داوی ایبقى سببا دغه سبب وس هم سبب پاتې دي والحكم به مشروعا او دغه حکم وس حکم باقی پاتې دي مشروع دا حکم وس هم مشروع دي ما وقوع النهي عليه سره دي نه چې دي معنی نه هم وارد شوی نه هم واقع شوی دا من بیان په دغه قسمه کې دي و اما ما هر چې هغه حکم دي هو جزاء چې هغه خالی جزا وی جزا لك کفاره شرع زاجر او مشروع شوی توی زاجر خلق د منی کوي نو فیاتمدو کله چې دغه شان حکم وي نو هغه تقاضا کوي حرمت سببه د دې خبرې جزما سبب دی حرام وي نظمن بیان پاغه سبب کې دی چې مشروع وي او دلته سبب کوم یو شو حرام شو ځکه دلته کفاره جزا ده زهار تقاضا کوي چې زهار دی حرام وي تقاضا کوي د خپل سبب د حرمت لکه اوس ګوري قصاص تا قصاص کې مولوی سے افعال حسیهونه ده کنه ده توجه ده کنه او دې معنی حکم مرتب کیږي قصاص سوچي حکم به سره قتل یاد کې قتل قصاص نه دوی قتل افعال حسیهونه ده حکم به مرتب کیږي کوم حکم قصاص توجه خدا قصاص جزا ده او جزاګانی چې ما درته ویلو د اصل کې زواجیر وي او دا د څه تقاضا کوي د جزاګانې سزاګانې د څه خبره تقاضا کوي د دې خبره چې زما سبب غیر مشروع دی نو د قصاص سبب قتل لیکن قتل غیر مشروع کني زمون بیان په اسبابو کې چې مشروع وي او دلته څه شو غیر مشروع دی کل قصاص بس